دا حقونه قرآن خی، احادیث د مصطفی خی صلی الله علیه وسلم. هغه نږدې څوک ځینه نو ډولکو باجو باندې الله او رسول رد کړ دی. اوس معاشره دې ته راله چې یو مسلمان دا ویلی شي وي که ته زما ډولکی نه منې نو زه ستا ګیره پټکی نه منم. خوند یې وکړو. زه خپل مړي ته ډولکی غږوم، یا رور غږوه. زه خپل مړي ته سیتار غږوم، غږوه. په ما د ته به خدای راولي سړیه چې ستا د خفقان نه زه ولې خفه کېم. خپل مور ته ډولکی غږی، خپل پلار ته غږی، مړ ته خپل نیا ته غږی، غږوه، اثر ورسره لږ لږ غږوه. مونږ خو رونه خفه کېږو. مونږ سره خو دا کتاب د الله دی، نه د پیر دی، نه د مولا دی. او دې کې چې یو شي ته حرام وایي فضولیاتو کې راولي نو مونږ وایو رونو الله داسې وایي، رسول الله داسې وایي. مونږ څه ذاتي خبره خو نه کوو. او څوک چې ذاتي کوي د هغه منمه. ته ولې منې؟ نو دا څو ورځې مخکې هغه مړی نه دی خولی موبایل کې او ستارونه ورته غږوي. مونږ ته زور ښیي. رور مونږ ته زور خول به تا ته ګران پرېوځي. فرعون ونې سړي موسی علیه السلام ته زور وخو، سین منې لوشې دی. قارون موسی علیه السلام ته زور وخو، زه مالدار یم، اوس روان دی. نمرود ابراهیم ته زور وخو، تباه برباد شو. ابراهیم زما زور دی، زه دا کور د خدای روانومه، د بوسوس خیته خدای جوړ. یارو خدای لحاظ وکړئ، دا زورونه مه ښایئ، ډولکي غږوئ. کیدای شي ستا مړی پاسي، ښایسته خبره به نه کفن به تې واپس من دکاندار له ورکړو. اجو دا د جیبه پاسي، حاجي صاحب د خدای وبخښي پا به سي. داسې څه دور راغی ناامیدي پیدا شوه زموږ دې معاشرې نه ناامیده شو. موږ چا سره سترګې نه وي هغه بېغمه هغه وایي دین اسمان ته ورسېد مزید هېرونو نشتی، کافر شو خلک، کافر و مرتد شلو، اسلام نه اخوا لاړه. ډایرکټ وایي زه ستا ګیره پټکې نه منم. ګیره پټکې د چا دی؟ د محمد رسول الله دی. زور به یې هغه له ځي ښه، او چې هغه له لاړه نو هغه الله لیږل دی. نو بیا چې ته تکړی نو ټیک شو که نه چې ته خدای سره پرزول کولی شي. موږ به یې تماشه کوو، اته پرزول. لویه ناامیدي پیدا شي، لویه. الله دې خپل فضل په موږ وکړي. شی روان دی.